باب ما جاء في التعجيل بالظهر او باب ما جاء في تاخير الظهر في شدة الحر. ما فرتویلو چې مخکې د اجمالا ابواب خو اوس په یو وخت باندې تفصیلا دي. نو دا سبا کې تیر شو چې تغلیظ بالفجر اولاد کې اسفار بالفجر ناغي بیان شو. اوس بل وخت تر تخی ماسپخینه کې تعجیل غوړه دی او کې ابراد غوړه. نو درو مباحث ته بخیال لاره. اول بیان د مذاهب ته په مسلو د باب کې چې تعجیل او د ابراد په اړه کې علما سوي او دا چا سره دا تبلیغ ورته ضروري زده کوي ځکه بار ملکونو کې هم د علماو سره واسطه راځي. زه حمص کې روانو ما د خالد ابن ولید زیارت لورسم. مالته یو سړی رامنډه کړه لګه ګیره ما سره یو مرګره وبل وی تاسو څوک یې؟ موږ کاکا مون طالبانو د زیارت لزو امامي کې تبلیغ والا ہے ولګ موږ تبلیغ والا فختي وی یاره مونږ خو دین پاتې شوی او که وطن تلاړې تبلیغ والا ته وایي چې مونږ راشي عرب راته شام وی تبلیغ والا ته وایي چې راشي مونږ نه خو دین پاتې شو. نو زه د خالد بن ولید زیارت ته ورتلم او هغه راته په منډه راغی. ها نو درو مبحثونو ته خیال ساته. اول بیان د مذاهب او د علماو په اړه د تعجیل او د تاخير د ظهور کې. دویم په بیان د شرح د احادیثو کې او مستدل د طرفینو کې. دریم ترجیح د مذهب منصور د پدې باب کې. کله تاخير او د تعجیل په اړه کې بنیادی دو مسلک دي. بنیادی ارتزکر هم چې اقوال پکې ډېری خو هغه شاذ دي. د مذهبونو بنیاد چې دی په دې دوه قولو دی. امام شافعي صاحب وی تعجیل په ظهور کې غوړه دی چې ځان لمونځ کې یا د محلي جماعت وی یا په سفر کې یو ځای ناستي نو دې کې تعجیل غوړه دی. تعجیل دې ته وای چې دا وخت درې سو ته تقسیم کې نو په ثلث اول کې کاوه یو غنټه وخت یا یو نیمه نو ثلث اول کې کاوه یا نصف اول کې. امام ابو حنیفه وای او امام مالک سے په یو مشهور قول او حضرت امام احمد سے و عام محدثین کرام که جمی نو تعجیل په ظهر کې غوړه او که وړي نو تاخير په ظهر کې غوړه دی برات او دا مقتضا د احادیث. نو موږ د قول مذهب کې تفصیل په شتا کې په جمی کې تعجیل غوړه دی په ماسپخین کې او په وړي کې تاخير غوړه دی برات په نصف ثانی کې کاوه. بیا اوس جمع خو معلوم دی چې جد دل وحود ته وایي ستاسو په اصطلاح کې او زموږ وطن کې دسمبر او جنوري او فروری ته ځکه 22 د دسمبر دا اول د جدي وي او د پښتنو اتم د پوي او دا درې میاشتې یخي نو سپرلی تابع ده چا حمل سور جوزا. نو زمون کتابونو کې وی چې ربی تابع ده جمی ده نو ربی کې دای کوم تعجیل غوړه ده او وړي کې تاخير غوړه ده سرطان اسد سمبول کې او منه تابع ده وړي ده میزان خراب او دلو
میزان دلو حوت کنا میزان اقرب حوت اټیک د دې برجونو د ورځو شمیر د تمام نه یو شعر دی به برته چرتولي نجمی کی تعجیل غواره ده پوڑی کی تاخیر غواره ده موسم د ربی تابع د جمی ده او موسم د خریف تابع د اوړي ده به زمون مذهب کې دنه بقول دي چې اعتبار روز نه ده کې اعتبار موسم لاره ده ځکه اوړي کې کله یې خروز راشي باران او یزوي نو روز له اعتبار ده کې موسم لا نو بعض علماء لکه بدر الدین عینی چې روز تا ګورا که روز یخینو تعجیل خره او سو علماء روزانه بس فرق کې موسم له اعتبار ده که موسم د وړي وي نو تاخير غوړه ده اگر چې روز یخی او که موسم د جمی نو تعجیل غوړه ده نو اعتبار موسم لاره ده به جمعه کې زمون په خوله دي متونو کې خو اکثر دا وي الجمعه کالظهر سیفا وشتان نو که په جمی کې جمعه نو اول وخت کې غوړه ده او که وړي کې جمعه نو تاخير غوړه ده خو سیدا قول د جمعه کې تعجیل دی مطلقاً دا او حدیثونه دا معلومی کی نو شافعی سے تاخیر تعجیل وی په ظهر کې او مونږه تفصیل کوو کله جمی ظهری نو تعجیل غواړي کله وړي ظهری نو ابراد غواړي تاخیر غواړي د پدې دوړ باندې بابونه خېدي او امام ترمذی بیا پس د شرح د حدیث نه د شافعی سے تعویل باطل کړی دی او اختیار د مسلک د جمهور علماء کړی دی نو دا ډېر بحث شوخه بیان د مذاهب شو نو اجمالا مذاهب پکې دوه دي شافعی سے تعجیل وای او امام ابو حنیفه او احمد سے دی تاخیر وای په فدا کې پوری کې شافعی سے وای تاخیر با تعجیل بکې کزان لمونځ کې یا مسافر په یو ځای جمع یا د محلي جماعتي او کلری تګي نو به تاخیر خده عام محدثین کرام زمون مسلک اختیاري چوڑی کی تاخیر غرض ابراد منګه دلته سموس ببجې کو به دونی متورسم لکه تاخیر په وړي کې غوړه نو به د وړي موږ د ماسپخین بنی می بجې کو او دا بعد خلک یو بجې کوي یو نیمه کوي الکه به خدا حدیث نم خلاف ته د خپل مذهب نم خلاف کا دا یو بحث ختم شو او شرح د حدیث توکې ده او مستدل د هر فریق ته دی ډومبي باب کې دی مستدل د شافعي سے بیا دی او د دویم باب کې مستدل د احناف او د جمهور علما محدثین یاد دی خو دې جمع بین المتناقضین کې کړه امام بخاری صرف په عبارت باندې باب خله دغه هغه عبارت خوښ کړي د تاخير په ظهور کې بیا په موازنه کوو د دوړو دلیلین او تطبیق وکړو هغه دریم بحث ته دا حدیث معنا ته وکړي با ما جاء فی التعجیل بالظهر تلوار کول په ظهر کې تلوار مستاق دا دی چې نصف اول کې وخت کې منځو کا یا ثلث اول کې ان زمان نام قال سلام وكيل سفيان حكيم بن جبير عن ابراهيم عن مسعود عن عائشة قالت ما رايت احدا كان اشد تعجيلا للظهر ما یو قسم نه دي لیدل چې په ظهر کې تلوار کړي دي د حضور مبارک نه زیات او د ابوبکر او د عمر نه نو د سید الکائنات او د ابوبکر عمر په تعجیل د ظهر نو تعجیل کې ثابت شو عمل د رسول الله عمل د خلیفتین او راشدین مبارکین وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخبار بن برده بن مسعود بن زيد بن سعد بن عاصم وجابر قال ابو سعد عائشة حديث حسن ده په صرف د حسن حکم لګول دي ځکه دا حکیم ابن جبیر کې باندې توس دی وای چې بعض علما دې ضعیف کړي دي او سیدا ده چې قوی دي ثقه ده وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا مسلک هغه دي چې اهل علم په اصحاب د حضور کې خوښ کړي دي او دا نه پس
بظاهر پټول یا پټول نه دی بازو دی. اوس قال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد دا امام دی د جرح او د تعدیل. ښا يحيى بن سعيد القطان دیو خبره ذکر کوي د حکیم بن جبیر په باره کې. يحيى بن سعيد وی وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديث الذي رواه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغني. يحيى بن سعيد وی زما استاذ شعبہ ابن حجاج امام الجرح والتعدیل د حکیم ابن جبیر باندې اعتراضات کړی دي چې دې ثقه نه دی، ځکه زدا سے حدیث نقل کړي د ابن مسعود نه د حضور مبارک نه چې چا سوال کو د خلقونه او د سره ما یغنی وی نو دا سوال به د قیامت پر په مخ کې نوکاری وي او واخه به په مخ کې نه وي. نو چې چا تاسو کړو چې ما یغنی څومره دی 50 روپے دا بدل راشي کتاب زکات کې وی دا حدیث پر چانه ده نقل کړي او حکیم ابن جبیر نقل کړي دي. نو د دې وجنه شعبہ د تضعیف ویلي دي. قال يحيى بن سعيد وی هو رواه سفيان وزائدته خددنا نور علماء لوی علماء لکه سفیان او زائده او غد محدثین روایت کړي دي نو د توثیق ته اشاره کوي. ولم ير يحيى بحديثه باسا دا جمله کلام د ترمذی دی او دا لام د چې لیکلي يحيى بن معين دا خطا ده. دا هم دغه يحيى یادې چې مخکې تیر شو يحيى بن سعيد القطان دا کلام د چا دی؟ ترمذی ملاوی چې د يحيى بن سعيد په خپل رائے دا وا چې حدیث خده. نو يحيى بن سعيد د شعبہ کلام نقل کړ چې دا غي د وجنه د شعبہ د تضعیف دي. خدای چې سفیان غوند شخص او زائده د حکیم بن جبیر نه روایت کړی نو د دوی په نسخه قابل اعتماد ده. اوس ترمذی ملاوی په خپل د يحيى سره و د په بارکه نو دا ترمذی ملاوی ولم ير يحيى بحديثه باسا او يحيى بن سعيد القطان د حدیث کې باک نه لګنه نو دا اعلان دی چې يحيى بن معين چې مولا بادر لیکنه دی غلط دی کنه د دې يحيى نوم د يحيى بن سعيد مراد دی. پوښښ يحيى بن معين نه مراد ذکر دا ذکر نشتا بل دا چې يحيى بن معين د تضعیف دی. نو يحيى بن سعيد القطان جدا شخص دی او يحيى بن معين جدا دی. نو دې يحيى مراد څوک دی؟ يحيى بن سعيد القطان. نو دا اعلان دی چې نقطه چالي کړه د کابل مولا باجوړ مولا او شمالي اتحاد والا دا نقطه غلطه ده. ستاسو دې کې شته کنه دا سینا. قال محمد اوس امام ترمذی دا کلام د ترمذی وخا اوس ترمذی د خپل استاد کلام نقل کړي. قال محمد وما تخپل استاد ویل د محمد څوک یادای؟ محمد ابن اسماعیل وقد رويان حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. ده حكيم بن جبير نه ده سعيد بن جبير عن عائشة په تعجيل الظهر کې احاديث راغلي دي. یعنی دو چې دا ویلي دي خو معتمد یې ګڼل نه دي کنه کله ته په ضعیف نو دی به ولې حواله دا په حدیث ورکړي وی حکیم بن جبیر د سعید بن جبیر په واسطه د عائشہ حدیث نقل کړي په تعجیل د ظهر کې. دا مخکې ګور د حکیم بن جبیر د ابراهیم نو او دا د حکیم بن جبیر د سعید بن جبیر نشو وینه کنه الته ابراهیم الله سو د عائشہ او دا سعید بن جبیر نه عائشہ ته. نو گویا ما ته ګوره د امام بخاری په نسخه شو د يحيى بن سعيد القطان په نسخه شو د سفیان په نسخه شو د زائده په نسخه شو. صرف یو شخص په چې د شعبہ په نسخه ضعیف دی او شعبہ چې وجه د زو فعل نه نو دا څه پورا نه ده وی دې ځکه ضعیف دی چې د ابن مسعود په نام دا نقل کوي چې حضور مبارک ویلي دي چې شړې سوال کې د خلقونو د سره ما یغنی وی نو د مخ به داسي وی ما یغنی سمره دی 50 روپے دی وی دا د شریعت د قواعدونو خلاف نقل کړي ځکه د هر چا ما یغنی جدا وی یو سړی دی 50 ور سره ست خو د واده ضرورت دی یا یو سړی سره 50 روپے ست خو د باندې دیت را یو سړی ته قتل شوی دی په خطا
نو 50 روپے کله به ما یغنی وی کله نو وی دا خو د مبتلا به په حالات باندې ده کله به یو سړی خوندې په جماعت کې دی را دی روډه ولا مفترازین ګولې ولا مفترازی دی غنی دی او یو سړی دکان هم شته زمکه هم شته ودنه قتل خطا شوی دی او دیت ور سره نشته نو دی غستی شي نو دا خو حالات مختلفی نو 50 قطعی مقرر کول دا خو د قواعد د شرع نه خلاف دی خدا دا چې ته حدیث ته نقل کړی نو عام حالات کې ما یغنی په دې راځي چې زائد د ضرورت نه تا سره 50 روپے وي نو ته بس سوال نه کې دا یاد لري غنا درې قسمه ده دا به زکات کې درته فائدہ کوي سو قسمه ده یو ته غنا ضعیف وي بل ته غنا متوسط وي بل ته غنا قوي او اعلی وي غنا ضعیف دی ته وي چې د سره د یو شواو ډوډۍ وي نو دې د سوال په حق کې غنی دی سوال بنک خو که چا ولا زکات ورکاو چا ولا صدقه ورکو نو کیږي په خو سوال بنک نو طالب بم سوال نک ځکه د سره ډوډۍ شته نو اگر چې دې غریب دی خو غنی دی په غنا په حق د سوال کې ویم غنای متوسط تا چې د سره خو پیسې نشته نصاب خدا سي شی ور سره شته چې ملک ته نصاب ترسي لکه کور ور کړیډو دي د شپږو زرو یا کور ور کړ زیاتی اسلحه نه د شپږو زرو نو دې سوال نشي کوله او زکات او سرسایا نشي اغشته خو په دس نشته د باندې قرباني او سرسایا شته او زکات پنيشتا نو دې په حق د زکات ورکو د سرسایا ورکول کې او د قرباني کول کې غني دي او سوال په حق کې غني دي خو چانا غشتي نشي واجب سيزونه درې مغنای علاوه چې مالک د نصابي لکه 6000 روپے زیاتی د ضرورت نه یا ډېر ګډي چې لې دی ورسره یا پنځو خان دی چې کوم نصاب شریعت مقرر کړی یا نیمه توډي سره زره دی ورسره نو چې صاحب د نصابي د باندې زکات ورکول شتا د باندې قرباني کول شتا د باندې سرسایا کول شتا د سوال په حق کې مغني دی د بل نه پکا اغشتو حق کې مغني دی روپیا وخت کې د رواج مطابق غنا او غنی په حق د سوال کې د سوال بنکه چا سره چې رو جوړ بدني او شواوز ډوډۍ ور سره دې بسوال نه کوي او که چا ولا ورک واجب سونه غشتي شي او د سوال په شکل نه بعد طالب جماعت کې ودرېږي رونو د ما یو کتاب ته ضرورت ده یا به حمام وای نو دا سوال د سوال معنا ده سوال منه ده او اشراف منه ده اشراف دې ته چې ټوخي ورته کې او د مړو ته پوسه کې د ګډو د شیرډو او د چرګو چې تاسو چرګ کوړکا ده کنه ده د مالدار کوسه ته ورځي او د اختر مبارکه نه ورځي د اشراف کې د اخله انا لله و انا الیه راجعون جاهلانو امامانو دی علما بدنامي دا جاهلان امامان کی جاهلان طالبان ځکه عالم خو عالم پیژني امیان خو عالم نه پیژني امیان خو چاګیره پریخي پټکی والی او په خوش आवाजه تقریر کوي هغه نه لوی مولا رښتنه په جهان کې نو د مولا امیانو پرې د مولای تعریف دا چې پټکی والی او ګیره پریخي او سورۃ یاسین په زور ویل شي او جاهل ماده دا ولې خلک په پیرانو دوکه کی او په مولیانو ځکه مولا پیژنې بل سړی خو نه پیژنې ډاکټر پیژنې چې دا ډاکټر دی او په جاهل دی قاری قرات پیژنې چې دا صحیح دی که غلط نو ماهر دفن پیژنې
یو عالم نشا ولی الله سره نه چاته پوسو دا وحی په بارک او د نبوت وې دا موږ په دې نه پیګو لکه چې دا مقام زمونږ نه دی نه دراته حاصل دی چې نبوت حقیقت څه دی او وحی څنګه موږ په پیګو نه ته یو اجړه سړی ته د جما خوان بیان کړ چې عنینی چې خزه واده کې دومره خوان دی نه بوی د الوا په شان دی ته به نه د الوا نه جدا دی به بوی د کباب په شان دی ته به نه د کباب نه جدا دی به به ته د کیر په شان دی ته به د کیر نه جدا دی نه بوی خدا چې دا څه شي ځکه چې هغه ته حاصل نه یو ډون دی ته ورته اسمان شین دی نه بوی شین ستوي ته بیان کول شو دا ته دې لپاره چې ډېر زناور د خدای په صفات او په ذات کې بحثونه کوي انګه ته د خپل حقیقت خپل کو نه نه خبر خپل کلمو د پرپوس نه نه خبر او د خدای ذات چې زموږ د معرفت نه بالا تر ده نو چې څنګه ذات د خدای تصور مونږ نشو کولای داغه د صفات الهیه مونږ نشو کولای استوا علی العرش حق ده معیت حق ده څنګه خدای او رسول ویل مونږ پکې زیات نه چلی دی شو نه خدای تاسو کوي نه په تفصیل مکلف یو مونږ په ایمان مکلف تعالی د الف لام میم معنا درځي د کاف ها یا عین صاد معنا درځي د نون د صاد درځي یو کم دیر سورتونو کې مقطعات قرآن دی دې معنا چاله ورسي خو مونږ په ایمان مکلف یو چې د خدای د طرفه دی باس تاسو خیال لیکنه تاول نو حکیم ابن جبیر د دې علماء په نصيحت دا خلادم حدیث پاتې د وګران هغه خدایم بحث پاتې شو ښا د معنا ته اور یو طالب به کتاب ګوري دا زما اختیار دي چې پچاوي ما پچانه دې کې ستاسو اختیار نشته ٹھیک ده کنه زما چې موږ ټول تکړه شو او چې یو سړی ټیکوالي بیا باغ تکړه نور به پاتې شي زم چې ټول خدای پاک د علم د پاره قبول کړي او د دین د پاره